السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید ده چې تاسو به ښه یې. په نننۍ ویډیو کې زما دوه ټاپکونه تاسو سره شیر کوم. یو چې کله پاسپورت ایکسپایر وي نو آیا نقل کفاله یعنی ترانسفر کیږي یا نه کیږي. دا ډیر اهم او امپورټنت ټاپک دی. او بل ټاپک دی هغه دا چې کوم ملګري په خروج عوده باندې د کرونا په دوران کې تللی دي او بیا کمپنۍ د هغه ارڅ کینسل کړي دي، لیکن دا هغه بقایجات کمپنۍ ته پاتې دي. نو آیا دا خپل بقایجات هغه څنګه وصول کیو، د دې لپاره طریقې کار څه دی، په دې باندې نن خبره کوو دوستانو. اولنۍ خبره چې کوم د دوستانو پاسپورت د زموږ استادو لپاره د انتهایی اهم ضروري شی دی. د سفر لپاره انسان د سټیم هم خدا نه غوښته ایمرجنسي پیش کړي شي، لہذا پاسپورت همیشه د ځان سره د 2 میاشتې چې کله تاسو پاسپورت کې پاتې شي نو پاسپورت خپل تجدید کوئ. ټاپک طرف ته راځو چې آیا نقل کفالت کیږي که نه کیږي. ګوره دوستانو، د سعودي عرب د لیبر لا د قانون مطابق پاسپورت چې کوم دی دا به خامخا دا به د مزدور سره ورسره، دا به چې کوم عامل دا به دغه سره ورسره یو کمپنی یا سپانسر دا چا پاسپورت ضبط کولی نشي او په دې باندې جرمانه ده. نو پاسپورت چې کله 2 میاشتې پاتې شي نو خپل پاسپورت د 2 میاشتو نه مخکې رینیو کوئ، د خپل سفارتخانې سره رجوع کوئ تاسو. ټیک شو دوستانو. اوس چونکې پاسپورت چې کله تاسو دا کوئ نو کم از کم لس 15 ورځې په هغې کې لګي، نو پاسپورت د وخت نه مخکې رینیو کوئ. آیا نقل کفالت ممکن دی یا نه دی ممکن؟ نو بالکل ممکن نه دی. کله چې پاسپورت ایکسپایر وي نو په هغې باندې نقل کفالت نه کیږي، یعنې ټرانسفر نه کیږي. لہذا د پاسپورت د تجدید پاسپورت به تاسو تجدید کوئ. چې کله تاسو پاسپورت تجدید کو د هغې نه پس به بیا یو بل پروسس دی، هغه دا چې بیا به د هغې نقل معلومات کوئ. نقل معلومات به ستاسو کمپنۍ تاسو له یا د خپل ابشر نه کوي یا به د مقیم اکاونټ نه به تاسو له نقل معلومات وکړي. کله چې نقل معلومات وکړي نو هغه ټوله ډیټا به د جوازاتو په سیستم کې راشي، نو د هغې نه پس بیا ستاسو دغه وشي، ستاسو نقل کفالت به واوړي. نو لہذا د کوم ملګرو چې پاسپورت ایکسپایر وي نو نقل کفاله په هغې باندې نه کیږي. پاسپورت همیشه تاسو چې ځان سره ساتئ او که تاسو څوک ډیمانډ کړي نو پاسپورت هغوی له مه ورکوئ. یو خبره شو دوستانو. ښه، دا خبره خو ختمه شوه. اوس کوم ملګري په خروج عوده باندې تللي او د هغو هر څه اوس بقایجات پاتې د هغو څه چل وکړي. ډېرو ملګرو ما سره په دې باندې رابطې هم کړی، اردو نیوز کې هم دا چې سوال کړی د جوازاتو نه، هغو له جواب ورکړی. جواب دا دی دوستانو چې د کم ملګرو چې په خروج عوده باندې تللي دي د هغو خو هېڅ دغه نشته. اوس هغه به 3 کاله تیروي. په دې باندې ما پرون ویډیو جوړه کړله، شته دی، تاسو وګورئ بیا چې د هغې د واپسۍ طریقې کار څه دی. دا بقایجات په لکاو ریال د خلکو پاتې دي. د دې دپاره طریقې کار دا دی دوستانو چې د کم ملګرو بقایجات پاتې دي دا د خپل متعلقه چې کوم سفارتخانه ده، یعنې پاکستان د پاکستاني سفارتخانه باقاعده په دې کې هیلپ کړی، ډېرو ملګرو ته دغه شوي دي. هغه سفارتخانې سره رابطه وکړئ تاسو او خپل ټول ډیټیل ټول هر څه تاسو هغوی له ورکړئ، سفارتخانې له تاسو ورکړئ. انشاءالله چې تاسو ورکړئ انشاءالله سفارتخانې کې تاسو له پوره منډه ترړه والی شي. انشاءالله هغه هر څه ولې تاسو ورکړئ. انشاءالله العزیز د رب العالمین نه امید ده چې څومره ستاسو بقایجات دي هغه به د مختلفو کمپنیو سره به رابطه وکړي، ستاسو بقایجات به تاسو ته ستاسو په ملک کې به حواله کړی شي. نو امید ده دوستانو چې دا معلوماتي ویډیو به ستاسو خوښوي. که ویډیو مو خوښوي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور د ملګرو سره شیر کړئ. تھینک یو.